پیښور ته د ریل بوکینګ مو کوو بیا مې د ملګري به راوال وکړو د ریل یوه ډبه به او په هغې کې به مسلسل موږ به چوپړ پخو لچې به موږ پخوو په هغه ریل ګاډي کې که نه د شپه د ورځې داسې وخت و چې موږ کراچۍ تللي وو 30-35 سالو او موږ په 350 روپۍ باندې پر هیډ په د ورځې د کراچۍ ټور کړو که نه نو ټکټ به کنسیشن کړو نو بهرحال ډېره خوشحالي وه زموږ دا ملګري خو کوم ملګري پکې نه مجلس دی نو دا په داسې کې شامل کړي چې بل ګیدرینګ کېږي او موږ دې ملګرو ته وویل چې کم از کم په کال سینئر سکاؤټس چې دا دوباره راوغواړو محفل ګرم کړو داسې په کال کې یو پېره ګرمي یا لکه باقي 11 میاشتې چې دی بلکل سوړي زما سره څه نشته یو دوه درې خبرې به وکړم د هغې نه پس بیا امجد صاحب ته ډنډ ورکړم و یو باچا خپل وزیر ته وایي یاره مال یو نر بیګې راوړه نر بیګې مطلب دا سړی بیګې اوس وزیر وایي چې یاره سړی بیګې بس کم ځای کړو ټیک ده یاره یو بیګې ول راوستو چې بیګې راوستو نو هغه باچا ورته تاسو پته لري چې دا نر بیګې دی لکه سړی بیګې دی نو هغه دې دا خر بچی چې دی جنوب سکول مخې ته ولاړو صحیح ده دا شان دی میرا ما واجه صاحب ایسے هډیر لته پیو کړی د موږ د ملګرو پسې ټیک ده نو دا صاحب دا معذرت سره دا به بیا وایي اکثر وایي چې جمع تبلیغ کې ما واجه صاحب تلو پیښور ته ډېره مخکینۍ خبره ده اوس حاجي صاحب موږ په هوټل کې شپه وکړه سهار زما انټرویو وکړه پروګرام و موږ ما دې وله تللو نو اوس دې ما ته وایي وایي راځه وایي د صفوانۍ کې بچې اوس کو په دې صفوانۍ کې هوټل چې پاکي خلک دا چې ستاسو جامې خرید شوې دو جامې بیا خرید شي نو دا خپل وی زدا ټیک ته خدای دې سره جامې سره هغه وینا زدا دوی به لوي دوی ته کې خو دې دا جامې زمواري دوی به سره ورتي به یو پارک دا ولې واپس یولې ضرور زدا جامې زما شامل نه دي دا ته وای را په دې څنګه وکړه ما وی یو پریکټیکل شیپ چې دا چې شه دې د مخلوق ته ناشته دي دا بابا دا خو زمونږه فور ماډل سکول دی او دلته نن زمونږ پروګرام دی په دې پروګرام کې دا مونږ په دې باس باندې روان کړی دی چې دلته به مونږه دې وړو ته په دې سکول کې تربیت ښیو تعلیم به ول ورکو نور ادب به ورته ښیو ته راته ووایې ته د څه لپاره رالې یاره زما دا نشون دلته کې شفر نقل غوندې ته ودرېږه کس به راشي او یې راولي على بساعة القادمة نشير تراولته وای کنه بابا یاره ما وی چې ګشن شي ځکه او دې تاسو څخه ورته پدې کې موږ ډېر دا کوو یا خیر تکینه لنده لګل ها دا راته وایي چې نوم دې څه دی واه د پلار دې څه نوم دی د پلار نوم مې لاټو واه دا دونه ښایسته نومونه د لیکلو دي چا دي دا زما د نیکه شمشتو د خوشحالۍ انتها ده چې ټول سپینګیري سرهګیري برګیري او ډېر پکې خریلي وروڼه ټول لنډ چیټ دنګ کوټلې کوټلې چوارې زنیخي
پورنجبوټي پتیسي او شمتل داړیال کوټۍ او بهلول ټول برانچ ټول لاغون شوي د خاورو په جونګړو کې د ژوند نه مزې اخلو د خاورو په جونګړو کې د ژوند نه مزې اخلو د چا په لوړو لوړو محلونو پسې نه ځو او مجبوره خو به یو خو جرم دې نه سټو یارانو مجبوره خو به یو خو جرم دې نه سټو یارانو که مرو خو د قارون په خیراتونو پسې نه ځو خپل کور کې د عجز په جونګړه باندې له پاسه یو کوټه شروع کړې ده د خاورو خټو کوټه انشاءالله قریب تیارېدو والا دی زما څومره سینیر ملګري چې دي هغوی ته زما د وس نه دعوت دی چې انشاءالله په هغه کوټه کې به کینو پروګرام به کوو دلته به پروګرامونه کوو سکاوټانو ملګرو تاریخ ځان نه پخپله کېده دا مرحب والا سحر پنهاره او ماښام پاک مریض نور هېڅ هم نشته د سوات سکاوټس په ګروپ د زړو ملګرو له ځان سره وایي چې مداریتوب وکړو نو مامیر په ترلاق جل لرګۍ اسقا وجه توره خاوره سپینه خاوره ژېړه خاوره خاورۍ او داسې دی اوهو دې ته وایي اسقا وجه صرف د عجیب د غصې نه ډاکټر الفاظو کې چې تاسو کله به دغه شی راته لیونتوب کړی دی ما د هغې څنګلې نسي د کوڅې مشري ما د هغې څنګلې نسي د کوڅې مشري یاد که په کومه چې تا ډېره مو د خوب کړی دی عجز صاحب د کور او ګوره یې بغیر بل سریدلي دي د کور او ګوره یې بغیر بل سریدلي نه دي زمونږ د کلي چینو داسې پیغلتوب کړی دی محمد علي صاحب تحصیل دی چې دا یاد دهاني ورکړې ده نو زه د محمد علي صاحب د پرلیادي صاحبو د اختر علي صاحبو دلته کې زمونږ یو ډېر شهزاده امجد صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې یاره دغه شان پروګرامونه کې مونږ راغواړي او بیا لکه زه نن ډېر زیات خوشحاله یم د هغې وجه دا ده چې دا زاړه ملګري ولیدل نو مونږ دغه خپل زاړه وختونه راځي چې مونږ د یو بل سره ډېر په اخلاص ډېر په مینه او ډېر په خوږه لکه هغه وخت زموږ تعلق چې وه ډېر پاک و ډېر ښکلی و نو د هغې وجه نن دا ده چې مونږ ټول الحمدلله نن بیا راغلي وو او یو بل ته مخامخ یو الله دې مونږ ژوند راکړي ټولو ته ملګرو ډېر خوشحاله وم چې واورېدم خو زلمي نشته وایي که مې د حسن دوران تېر شي که مې د حسن دوران تېر شي دومره به پاتې وي چې تا به پسې زما ما په خپل ځان سېزلی یار ګرم نه دی په خپل لاس مې زړه ورکړی یار ګرم نه دی لکه ما رسې ګزارې په زړه راکړ ما په خپل مار ساتلی یار امجد صاحب مایک صحیح کړئ د دې نوي ملګرو او خاص کر د دې سټوډنټانو محمد علي صاحب امجد صاحب اختر علي سیاف خان او زکي بزدیاني صاحب او دغه کې پکې یو کس ناست دی نصر من الله وفتح قریب دا او गागर से कभी पानी पिया था प्यासा गागर से कभी पानी पिया
چې اوس وکړه شي خدای څوک مې روانه کړو जमा झाले रुपये रुपये
مان نه درکوم دا غلی کا مانا غلی شه خدای مانا ته وګوره غلی شه تاسو ته زما زړې 350 روپۍ پاتې 350 هغه روپو سره به څه کېږي را به کوي زه به ځم بیا به در مال لاوړم ها څه څونه سره یې راکړې دا له مال درکړم د شلو روپو خو دونه مال کېږي زیارت ګل او جمعه ګله به دې به تاسو چک کوئ او زما ویم چې بیا راځم او زما زړې روپۍ ګورې تیارې دي جمعې ورځ نږدې ده خو ګورې ته به خپل کار سره انجام کوې ګورې ما راپسې لکه د کیسې مه کوه حکومت به راشي زما کیسه ختمویه کیسې مه کوه لکه حکومت راغی Hasinam Mandakam Bacha